بعد مرتبه مولیان تطبیق کوي چې احکام شدت د دې وخت نه راغلي او حیث شروع شوی حیث یو فضله طبيعي سيزونه دي نو طبيعي سيزونه خدای انسان د طبيعت سره لازم دي د اولنا لکه امتیاز کول او د سماعت کول اولاد راوړل. انتنا ابن عبد الله قال اتنا سمع قاسم بن عبد الرحمن قاسم بن القاسم دا حدیث محکم ویلو ابي برام شي په حج کې بار سمعت الته د حج په حیثیت بنقل کړي. سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى الا الحج منچ حج ذنو صرف نیتم د حج فلما كنا بالسرف جسرفت ورسيد وحست فما حيد راغي سيد الكائنات راغي فما كاكي وما جړل ځکه صحابه ته وی عمره کې ځان حلال کی او زه د عمرې نه بند شو ځکه عمره عبارت ته طواف او د سعی نه او طواف په داخل حرم کې هيدا خذ نشته ما جړل ما ته ما نه کې انه فسته پتا نه فاس راغی ما ته یو نمونه په حیث کې د سویلو نفاس خدا په صيغه د مکسور استعمالي د مجهوله یو نفسته او یو نفسته نو چې نفاسی نو په صيغه د معلوم وای او چې حیث د تعبیر کې نو صيغه د مجهوله وای. قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم ودا شیخ دې مقرر کړی دی او بنات ادم فقضي ما في الحال غير ان لا تطوفي بالبيت حالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر بقربانه کې غواګان اعلان کړي د بیبيانو طرف بالبقره نه ښه سیلفت بالبقر بقر جمع ده د دې جمع اسماء اجناس کې فرق د واحد او د جمع په تی سره چې تی ور سره یې مراد نه یوي او چې تی ور سره نه مراد نه ډیری. او باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله دا استثناءات یعنی آیات کې خداوي چې خود ته منځ دی کېږي خدا دا سيزونه راغلي وي لیک اتفاق هدا خدا د سر خاون د خاون سر وینځلې شي او ګمنځولې شي ما چې مباشرت وي مکه امرات تنا ما تحت الازار. عبد الله بن قال الرحمن بن شامل عمر نبينا عائشة قال كنت رجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم حائضا ما بسر د حضور ګمنځو او زه به حیضم. اوس د طالبانو سوال دی چې په باب کې فوق اصل او ترجیل دواړه ذکر دی او په حدیث کې صرف ترجیل ذکر دی او باب دې څنګه ثابت شي؟ نو جواب دا چې دغه حدیث کې بعض روایت کې غسل هم ذکر دی یا واه نو دې په نظر سره ټول طریقو سره باب دی دیم دا چې ترجیل راځي پس تا غسل نه خلک سره دی ګمنځي چې سرونځي او غوړي کې نه بیا ولا ګمنځي نو غسل ته ضمنن ثابت دی. حدثنا ابراهيم بن سعد بن هشام بن يوسف ان مجرد اخبره قال اخبرني هشام بن عروه انه سئل تقدم الحائض عروه سمع چاته پوسکو چې حیض وینځه دما خدمت کولیش او تدو من المرأة وهي جنوبا او خذر ترانز دي كيديش جنوبا سملاس ليديش فقال عروة كل ذلك علي حيا لا دول معنا آسان دي يعني خير دي حروان لي وكل ذلك تخدمني او هر قسم خذ ما خدمت كولشي كحيزي كجنوبي وليس على احد في ذلك باس او سبنا فكينشتا ذكا ما تمتروي لدي عائشة بي انها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ما بسرد حضوركم منزو عذب حيزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يزن مجاور في المسجد اغم معتكفه بجمعات يدني لها راسه وهي في حجرتها ما تبه سر دنك کمريت کرکه ها کرکه زیو سمشتا نو سر به درس دنک ما طویل چې په دخول خروج کې اعتبار چان لري خپل لري که سر لري په لري نو سر به وردن نه کنه وب بدن نه فیده نو دې په کې نه شو کنه سر به وردن نه نه بوله سر وینځه ابه به ولا ګمسک. او باب خنات رجل في حجر امرتي وهي حائض دا مو استثنائی صورتونه دي که سړی حیضی سره غاړه مټه املاستی یا سره راغی پسینه خي او قرآن شریف لولي نو خیر دی یعنی قرآن د قرآن په جم د حیض کې جائز دی اگر چې ظاهر ادا چې دا محل یې سره محل د نجاسات دی.
او د دې مثال درته ښیي وکانا ابو وائل یوصل خادمه دې د فقهاو د تابعین کلام نقل کوي ابو وائل تابعی دغه خدمتګار خزولې کړه وهي حائض خذب حائضه الى ابي رزين تا فيتابيه بالمصحف قرآن شریف به ولا راوړه او پس لاس کې به نیولې نه فتمسكوا بعلاقته فغلاف مزك به تړلې راوړه دا زموږ مسلک هم دی چې مسله قرآن شریف باندې لا او کدا سي زیاتې ټوکړه کې نیولې یا غلاف کې مزي نه داسې ونیسي نو خیر دی ذرا ابو نعيم الفضل من ذكران انه سمع زهير منصور بن سفيان انه هو حدثه ان عائشه حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي في حجره زما باغي کې به روانه وانا حائض عذب حيزم ثم يقرأ القرآن به قرآن شريف لسه بعض من سمى النفاس هذا حاشيه کې بل لفظ دی والحيض نفاسا کسو حیض ته نفاس وي نفاس ته حیض وي امارته په یو نمونو د حیض کې څه ویلي نفاس وي اما من سمى النفاس حیضا نفاس کی دی حیض لرا لکه عائشی بی ته حضور انو تس دی وي اوس یو سوال له چې دا د لغاتو کتاب نه دی چې د لغات ثبوت کوي چې حیض ته نفاس وي یا نفاس ته حیض وي د دې باب کې حدود څه فایده ده حل د لغاتو په مقصد نه ده د دغه حدیث او احکام شو علماء دې کې دوه خبرو ته اشاره اول دا چې د حیض او د نفاس احکام یو دي نفاس طبیعي څه دي اصل وخت نه پوره او حیض طبیعي استحاضه نه د دې ټول احکام یو دي نفاس هم چې د خپل مدینه زیات شي نو استحاضه ده او حیض هم چې د خپل مدینه زیات شي نو استحاضه ده نو د نفاس او د حیض احکام یو دي اشاره کې اتحاد د احکام او د دواړو ته نو فسا سره ما فوق الازار کول شي خبره ور سره کول شي ډوډۍ خوري شي کولول شي قرآن شریف دا غي پغې کولسته شي لکه د حیضي چې څه احکام دي احکام د نفاس دي د دې وجه د په نفاس مستقل بابونه نه دي خاص لکه حیض نفاس احکام یو دي جمعه تدوار نشیتله روزه دوار نشینوي طواف دوار نشي کوله دا یو مقصد نو اشاره کې اتحاد د احکام د حیض وین دا چې یو مسلې خلافی ته اشاره کوي ازمون د احناف او د حنابلو یو طرف ته او مالکیان او شوافی بل طرف ته مسله دا ده چې په دوران د نفاس کې حیض راتلی شي کې نشي راتلی نو دا دوی امامان وای د نفاس په وخت کې حیض راتلی شي خو نادر ده نو احکام د حیض په جاری کې او دا دوی امامان وای حضرت امام ابو حنیفه او احمد صاحب چې نفاس کې حیض نه راځي ځکه نفاس دا وینه د حیض وینه ده چې بند شي چې سړی خود ټچ کی امید وشي نو وینه بند شي ټول خود دا وای هغه وینه خدای په غذا د ماشوم ګرځي نو چې کوم هغه کې اجزای اصلي وي هغه غذا د ماشوم ګرځي او دا فضله چې جمع کیږي نو به سلوخ دا سلور میاشتې چې کنه هغه وینه جمع شي سلور میاشتې نه پس پکې روح پکوا والی کیږي نو به دا حیض غذا ګرځي او د دې نه مخکې چې جمع شي وینه ادا نفاس په شکل کې اوسي نو با من سم النفاس حیضا دا نفاس چې دی دا د حیض غوینه د چې وسوزي نو که حیض راتلینه به خو نفاس صورت نو دې د احناف او د حنابلو قول له ترجیح ورکړي چې نفاس حیض نه راځي نو که چرته وینه رااله نو د استحاضه او بیماری ده دا حیض اصطلاحي نه ده نو دوی امامان د جواز د حیض قائل دي په دوران د حمل کې او دوی امامان قائل نه دي شان مرشا صاحب وای فقهاو له پکارو چې دې مسله کې طبيبانو ترجمه کړي وي نه د دې قائل چې کله نا کله حیض راځي خدا نادر صورت ده عام صورتونو کې د نفاس د حمل جوش حیض بند شي خله د رحم بند شي
او وینه سروزه زیاتی وي او به غذا ده د دې نوم په ذریعہ باندې وینه رسي ماشوم او غذا ګرځي نا غزياتي وینه چې جمع شوي ښه نا د نفاس په شکل کې وزي با من سمن نفاس حیضا د حیض چې نفاس وینو دا قول صحیح دی وسمره دو مسلو ته اشاره وکړه یو اتحاد الکه دا یو طالب ده دا تاسو سره تخفاص وای وای واده دې کړه کنه نه کړه او څنګه دې مسلو ته وګ نه دي په ضرورت لري دا ډېر طالبان په هدايه کې کتاب له تخنوي یاره مریان نشته نو څه کوم نه د مکاتب احکام نه د احکام به کتاب القضاء مو ځکه چې پاکستان کې قضاء شرعي نشته نو څه کوي نو دیم ځکه ودود چې لا ټانګه په غاړه شوی نه ده کنه دې ورته خیال ساته لکه زنانه ته بدا مسئله خیر د مولا خزه خو مولا خري نو د کلی خزه ته تاسو نه کوي ما یې ته مسئله یاده یا ولا بهشت زیور والے په پښتو کې که زنانم پیږي ودا زوت کې خزه ته خای مسئله دې زنانو کې تبلیغ کې او پیدا را لاګر چې کړي د زمانه دی خو چې دې مسائل زده کړل ډېر زنانو به لامبل خو سر به نه وینځ به برا پورې خواخه خان دی او دې زنانه چې سر له غټي ور کړی چې سوزلا را باندې غسل اورې دل نو په یو ځل به وک نو من سمن نفاس هذا كنفاس تحيز وي انتنا مكيم ابراهيم قال ما حديث دا عائشة ذكر كي ورق اسي يوم مسألة ذكر كي اسي بلا مسألة قال لأنه مسلمة حمد قال بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لو دا أم سلمة حديث دا حضور سلام لاستهم فخميسة بسادرك فإذا حست حيد روان راغي فانسللت زعم متروخك فأخذت ثياب حيدتي دا حيد جامع من واغست خود اکثر د حیض لپاره جدا پرتوب جوړ کړي د کای کې د وینې د ساس کو یې رسیدو یې راي فقال نفست اتا نفاس راغس دا نفاسو که حیض قلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميله بیا ور سره سملاسه اوس د طالبانو یو سوال دی چې دلته خو حیض ته نفاس ویل شو او باب کې عکس دی چې حیض با من سمن نفاس حیضا ذکر نفاس مفعول اول له او حیض مفعول ثانی دی او دو مفعولین چې دا قائم مقام د مبتدا او د خبري نو ان نفاس حیضن شو اطلاق د حیض په نفاس راغله د په باب نه دا معلومیږي چې باب د بیان د جواز د اطلاق د حیض په نفاس او دلته اطلاق د نفاس په حیض راغله نو عکس ته باب دلالت پدې کوي چې نفاس ته حیض ویل شي با من سمن نفاس حیضا او حدیث کې حیض ته سو ویل شو نفاس ویل شو نو باب عکس ته د حدیث شریف د طالبانو سوال ما ته ذکر وی چې حاشیه نسخه ته ګوره با من سمن نفاس حیضا والحیض نفاسا نو باب مناسبت د حدیث مبارک د دې دیم جملې سره چې په حاشیه لیکلي د مولا بادر ایک نفاس حیث تسوی لشو نفاس ویل شو دا یو جواب نو حدیث تطبیق دا جز سره چې کوم په حاشیه لیکل دیم دا چې دلته سما په معنا د اطلاق ده ما من اطلق النفاس حیضا که چا نفاس اطلاق وکړه په حیض نو یعنی د نفاس اطلاق په حیض رواره او دغه باب سره مناسب دی ځکه حیض باندې اطلاق حضور مبارک د څوک نفاس کو یا دلته قلب د موضوع کا دا نفاس دا مفعول ثانی دی او حیض مفعول اول دی نو اصل کې دا شو با من سما حیض النفاسا حیض ته نفاس ویلږي الحیض نفاس به باب سره مناسبت شو او با مباشره الحائض وقت قرآن رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين
بسم الله الرحمن الرحیم. باب مباشرت الحائض. دغه نه ده. باب د پجواز د ملاست د حیض سره مباشرت بشره د بشری سره لګول ته وایي. ملاست مزاجعه ملامست امرات. مسائل تیر شوی د خو اجمالا نه دمر اوره چې مباشرت د حیض کې درې صورت دي. دو اتفاقی دی یو اختلافی دی. یو اتفاقی پا عدم جواز کرے چاگا وطی دا وطی پا اتفاق دا علماء سر یعنی فرق دا پا ممنوع دی. او دویم صورت جائز دی اتفاقا آگا ما فوق الازار. دریم ما تحت الازار ما سوا دا فرق دا دی که خلاف دی. ندری وانا فقها دا ملت پدیدی چه ما فوق الازار بکی ما تحت الازار بنک. حضرت امام احمد صاحب عظمون پا ایمو که محمد ابن حسن شیبانی اما تحت الازارم جائز وی علاوه دا جمانا اما تمنشد خلاف پرونوی لیو چه او لفظ دا محیز دی بلا حادیث دی. فلا تقربوهن في المحيط قل هو اذن فاعتذر النساء في المحيط. نو حضرت امام احمد و محمد سے دا ظرف مکان گنی نو زید حیض نه منع کرے او دا نور فقهاء دا مصدر میمی گنی. دیم داغی منشد استدلال حدیث دا مسلم شریف حدیث تے اسنعو کل شین الا النکاح. نو نکاح پا لغت کی واتے تاوئی حدیث رمالمیگی چی علاوہ دا واتے نٹھول جائز. پا نور حدیث صریح دی دا حضور عمل و اقوال. یو صدی دی تپوس کئی ما حل لی من امراتی وہی حائض قال کما فوق الازار. امام بخاری دی مسئلہ کی دا درو و فقہا و قول اختیار کرده. آپ مباشرت دا حیدے کی احادیث دا عائشی ذکر کئی چاہ مباشرت ما فوق الازار شویر. حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان ومنصور ابراہیم عن اسود عن عائشہ قال كنت اتصل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلانا جنوب وكان يامرني فاعتذر ما تبع حكمك ما بيزار واچو فيباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه إلي ومعتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق والشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا ممكن بيوم بحيضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرها أمرها أن تعتذر في فور حيضتها پا جوش دا حیث کے پا ابتداء دا حیث کے پا اول رضو دا حیث کے ثم یباشرها قالت وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ عِرْبَهُ یا عربه. کم یو سڑی خپل حاجت و خپل نفس پا قابو کی دی لکا سید الکائنات چی قابو لرو. عربت حاجت و عرب اندام اولا دا هدف سر ارب خد حاجت نو عضو دا دی جملی سے مطلب دا چا عائشہ ہوئی چه تاسو که کم یو سڑے دا خپل حاجت قابل رلی شی لکه دا حضور پاک پشا مطلب ایسا نے عالمان دو مطلب بیان ہے. اول دا چې دا ترهیب کوي د مباشرت نه چې ګر د حضور نس په خپل اختیار کې استاد نه دی تاسو ما فوق الازار مکه هغه معصوم او محفوظ نو دا شهوت د سړي په اختیار کې نه ګوره. نو مقصد ترهیب د مباشرت او نهي د قربان د حیزین د احتیاطا احتیاط پدې کې چې مکه کې نبی کریم کو
او دا هغه نفس په خپل اختیار کې. دیمه معنا ضد د دې کوي چې سید الکائنات چې دا هغه شهوت او حاجت په خپل اختیار کې یعنی قابو هغه مباشرت کړی نو تاسو خو من باب اولاکم لشي ذکر تاسو کمزوری نوجوانان یې نو تقاضا بم ډېرې نو چې حضور مبارک سره د عفت نفس نه او سره د اختیار نه په خپل نفس هغه مباشرت کړی شهوت دا هغه په خپل اختیار کې نو تاسو خو کمزوری تاسو کول شي من باب اولا. نو مقصد اثبات دا جواز دا مباشرت همانا اول زیادت واضح را او مقصد دا عائشی ترہیب دی دا قربان نا چه منز دیکھے گا. قال ابو النعمان قال سنا عبد الواحد قال سنا شيبان قال سنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. نو د ټول احادیث ته انتظار ذکر کړ په موضوع د مباشرت د حیض کې او باب ترک الحائض الصوم حیض بالصوم نه مسی صلات ذکر نه کړ ذکر د صلات ترک واضح دی ذکر شرط د صلات طهارت ته طهارت مفقود نشته خو صوم کې قرابت ته ذکر صوم کې خو طهارت شرط نه جنب سړی روزه سي کیږي دی وی حیزه برو جننیسی طول اهل حق بدیدی چه صوم و صلات بارا بننیسی و اهل سنت وی دا صوم قضا شتا و دا صلات نشتا او خوارج بین قضا بدد بارا روڑی ترمیزی کی مویلیو کنا حروریت عنت انسان سيد بن ابي مريم قال سلام محمد جعفر قال اخبرني زيد هو ابن سلمان انا يعد بن عبد الله نبي سيد القدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او في فطر الى المصلى فمر على النساء فزرعنا وراء پس منزنا وقال يا معشر النساء تصدقنا صدقه کرے حضور مبارک بدا سے جہاد د پاره ضرورتو نو په مجالس او عامو کې به طلب د صدقه کو جهاد د پاره فإني أريدكم أكثر أهل النار ما تدير خودل شيوه پا دوزخیانو فقلنا بما يا رسول الله داوله قال تكسرنا اللعن وتكفرنا العشير تاسو لعنت زیاد پایا پایا بل تل لعنت تف لعنت قضی اکثر وی او ناشکری کوي د خاون کټول عمر د الله سشیرو یور د الله سلامونه پوزا ممتراوي ټول احسانات باندې غز راکاږي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أصحب للب رجل حاضر من إحداكم ما من اللي داسه خلق چا عقلهم کم نه او دینهم کم نه او تحتی خالص عقل دو خيار تجربه کار سره چې ډیر خياري هغه دوکا کوي دا هغه عقل متخته لب خالص عقل مغز قلنا وما نقصان ديننا وخنا سيب دينا وخلم پس کم دے خال ليس شهادة المرد مثل شهادة الرجل شهادت د خود په قانون الهي کې نسب د شهادت د سړي د کنه یا دې خدا عقل لا وجره انت تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى او قال فذلك من نقصان اهلها أليس إذا حادت لم تصلي تحيدش ممكي ولم تصم روجين نسي قلنا بلا قال فذلك من نقصان دينها اگر چې به اختیار ده خود دین دی نقصان نه سد کړ دومره روزه د عبادت ته محرومه پاتې کېدل نامه او نقصان ابا من تقتل حائض المناسك كلها الا طواف البيت هذا بطول اعمال د حج کې علاوه د طواف او طواف سره تابع سعی ده نو سعی نشي کوله البته که طواف یې کړي رسته په حیض راغ نو سعی کول شي ځکه سعی د حرم نه بار ده او طواف داخل په مسجد کې دا متعلقات بیانې د حیض
وقال ابراهیم نخیوی لا باس ان تقرأ الآية یو آیات نملستی شهیده ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب باسا ابن عباس بے جنوب سلے قراءت تستیش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه سید الکائنات با بار وقت ذکر کو وقالت اماتویت كنا نامر ان نخرج الحیدہ منت حکمو چہیدی خذب محترمان دلو باسا فیکبرن بتکبیرهم بیبن تکبیرون وید سرو سر ويدعون ودعاءان بكي وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان وي هرقل له حضور خطر وسطى فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا الا كل المسلمون وقال عطاء بن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها عائشة بطول احکام پر کرو غیر طواف البيت ولا تسلم بنكي وقال الحكم وحكم فقيز الامام ابو حنيفه مصر اني لاصبح وانا جنب ذو قرب لعلكم موضوع جنب حال داري چې په علاله کې د خدای نوم یادېږي وقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله دی باب کې امام بخاری او مشهور مسئله ته اشاره کوي ترمذی کې موږ ویلې و خو به هم دا ادا چې د قران شریف لستل حیض او جنوب ټول شي کنه او نفاسا نو درې والا فقها د ملت وای چې نشي لسته معدون د آیات لستیش آیات بنلولی امام مالک سے بھی خیر دے آیاتم لستیشی لنگ صورتم لستیشی خو پنیت دا تعوث دا تبرک دا افتتاح نا پنیت دا تلاوت دا امام بخاری مسلک وسیع دے دیوی حیضہ و جنم آیتون و قرآن شریف لستیشی نو دی چې کوم جانب خوښ کی دا جانب اقوال نقل کړي نو په قسمه دلایل ته اشاره وکړه یو حدیث د عائشہ دی د نبی کریم عمل نقل کړي بل آثار د صحابه او د تابعین وي حدیث د عائشہ مرفوعا دا کان یذکر الله علی کل احیانه نو په سید الکائنات چې به ذکر کو پټول حالاتو کې او حالاتو کې د جنابت حالت امراض او د ذکر په عموم کې قران شریف هم داخل په هغه ذکر مبارک دیم د صحابه او د تابعین کلام نقل کړل دا درې واړه فقها لكن أنا يجيلي كثير الآن هذا ما في حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيان دا دیو على فقهاء چې بنګني دوی حدیث علي نست رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو قال لا يحجزه شيء من القرآن إلا الجنابة ابو داود کی بہمیلی کا حضور مبارک نہ منع کو نہ قرآن شریف دلستون ایشی مگر جنابت نو جنابت پا حالت کے دانا دے سارت نو چھ نست حدیث دلالت پا دے کی چھ جنابت کے قرآن شریف ممنوع دے نو استدلال پا حدیث دا عائشہ سینہ دے دا درو وجونا اول دا چې استدلال بالعام دی فی موضع الخاص جګړه خو په ذکر کې نه ده جګړه خو په تلاوت کې ده نو ته استدلال پیش کړه الله علی کل احیانه د جواز تلاوت د پاره پیش کې نو د استدلال بالعام دی فی الموضع الخاص او استدلال بالعام فی موضع الخاص په دعوه خاصه کې د استدلال سینی خصوصاً چې معارض صریح صحیح او
منصوص حدیث وی دویم دا چې د کل احیانهین امراد هر وقت نه دی حالات متجدده متبدله دی یعنی سار کیم ذکرو ماخام کیم ذکرو دا سنا چې هر وخت ذکرو ولی حضور وعاد نه کړی سه بیبیانو سره خبرې نه کړی سه بیت الخلا ته نه تللی جهاد نه کړی ودش نه آرام نه کړی نو دا عموم مطلق نه دی مراد تینا حالات متجدده متبدله درم دا ذکر نمراد ما سوا دا قرآن دی لیکن سبحان اللہ اللہ اکبر سبا چه بشونو داست بیوی الحمدللہ اللذی اماتنا احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور ما خام کی بیداوی اللہم آدھا اقبار لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فتفر لک ماسپخین کی بیداوی باران چه بیولی دا بیوی نو دا اسکار دعاگانتی مراد دی سوک دا ذکر نمراد ذکر قلبی علی لیکن دا صوفیان خو ذکر قلبی پا قرآن و پا حدیث کی شریعت کی ذکر د جبه سره تعلق لري نو دا درې جواب باقی آثار د صحابه او تابعینو نو صحابه چې په یو مسله کې مختلفي ستا اختیار دی چې د چا قول اختیار ہے او تابعینو کلام حجت نه نو دا اول په صحابه کې ابن عباس نقل کړ ولم يرى ابن عباس بالقراءة لجنوب باسا ابن عباس سے بوئی جنوب سرے قراءت ویلش دکے جائز کرے دی علی سے ابن جائز کرے دی او علی سے مولا بالاتباع دا ابن عباس نا دکا خلیفہ راشد دی او ففقہو کی ام عفیہ وی چی حیزو تب حکمو چی تکبیر وائی نو تکبیر خدا طول علماء پنی جائز دی جگڑا پا تکبیر کی رہ کہ پا قرآن شریف کی قرآن شریف لستو کی دا اللہ اکبر و دعا کو ممنوع آنا دا بل حدیث چی ابن عباس وی ابو سفیان تا حضور مبارک خط دا حراقل تا خط دی کرو او خط کے آیات تے او ظاہر دا چی کافران جنوبی نو چی جنوب دا خط لستو نو زمن کے آیاتم لستے دے او دا واقع په زمانه د مصطفی کې شوی دا واقع خبره ده معلومه ده چې جنوب سره قرات د قران ټول شي بیانم ده د دې بدا جواب یاد لري چې سید الکائنات پورا آیات نه لیکل اقتباس د آیات کړه آیات دې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا او دې کې ويا اهل الكتاب تعالوا نو اقتباس دا آیات نا جائز دے پورا آیات نشو دویم دا چی خط صرف آیات خونو خط کی خنور خبریں بے محمد رسول اللہ محمد الہ رقل عظیم روم سلام علی من اتبع اما بعد فانی ادوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یوتک اللہ اجرک مراتین فان تولیت فان علیک اسم الیریسین ویا اهل الكتاب نو دا آیات لرای چې خط مشتملی په نورو خبرو او په آیاتی نو حکم تابع دا اکثریت وی لکه یو تفسیر آیاتم پکی او حاشی او شروح هم پکی اعتبار هغه شرح او حاشی ولرای نو دا خط صرف قرآن شریف نه دا خط ته نو اعتبار اکثر لرای اکثر مسو تلاوت به جایز ده درم دا چې ممکنه دا وخت دا احکامات نو یا نبی کریم ته پته لګیږي چې دا خلک د غسل نه پس لاندې جنابت کې نو سیږي نو ځکه ورته حضور دا خط وکړ نو دا واقعات په مقابل د یو صریح حدیث کې پیش کول د استدلال ضعیف
خو امام بخاری دا طبیعت ته چې د کوم جانب خوښ کی دا جانب د پارا دلو اقوال نقل کی غبل جانب نسیم منسیہ کی دی جمع بین المتعارضین نکه دا نور فقها خو جمع بین المتعارضین کی لکه ترمذی بابک دی ابو داود بابک دی نسائی بابک دی ابن ماجه بابک دی یو باب دی دا یو جانب بل جانب نک پخپل دی مسئلہ کے مریان مختلف دی چه حق پا موضع دا خلاف کی یو دی کدو دی یو مسئلہ کی چه اختلاف راشی نو حق پا کی یو دی کدو دی نسو علماوی حق پا موضع دا خلاف کی دو دی نسدوی دوارا پا حقا شو سو علماوی حق پا موضع دا خلاف کی اور قابل معذور دے ذکر حضور مبارک ہوئی اذا اجتحد الحاکم فاصابا فلہو اجران وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ نو که حق دوی نو دی خدوارا بے مصیب دی دیم حق تورسی دیم حق تورس او سید الکائنات یو تا مصیب بی بل تا خطا ہوئی نو مصیب معنی دا چی دی حق تا رسیدل دی او خطا معنی دا چی دی حق تا ند رسیدل خدا چی دی رسیدل دل خدای اجر ورکی پا اجتحاد دخپل کوشش کرد امام بخاری دا سے معلومی چی دی قائل دی چی حق پا موضع دا خلاف کی یو دی نو دی بل جانب رو ذکر کری خو فیصلہ کن خبر دا چی دا حق پا معنی دی یو حق آغا حکم دی چی دا خدای پا دربار کرے آغا یو دی نو اصابت او خطا غی تراجع دی او یو حق مطلوب دا عالم او مجتہد دا نو تا عالم او مجتہد تا نا مطلوب سدے تا تحقیق کو تتبع دے اکڑا اجتحاد دے اکڑا پل کوشش دے ساتھ کو دا حق پا تلاش تا باندے دا فرضو نو دا دو دی دا باندے فرضو دا باندے نو یو حق پا مانا دا یو امر چی واقع دے دا خدای پا دربار کی پا نفس الامر کی او یو حق پا مانا دا مطلوب دا مجتہد نا نو که پا مانا دا مطلوب دا مجتہد نا کی نو اغد ودی او که پا مانا واقع اند اللہ نو اغا یو دا پیگه دی وجہ دا حضور دا حدیثو نا توسو معلومی کی او دلیل دا بنی قریظہ واقع وا حضور مبارک صحابہ کرامو لے گل کر او دی ورطوی لا یسولین احدکم العصر اللہ فی بنی قریظہ نو چا سوکڑل چامون پلارا کیوں کم ویلم یرد مننا ذالک او چالتو کم او دوارا خبر حضور تا پیش وی او حضور وی فی سکوتک معلوم داشت چی آری او باندستو زمواریو اغاو دا غخپل اجتحاد مطابق کرده حضور فی سکوتک نو پا سکوت دا معلوم شو چی حق پا موضع دا خلاف کی یعنی مطلوب دا مجتہد نا اغدا چی تخپل اجتحاد سرک کا نو دا دوارو صحابو عمل تیسے یوی سکوتیو که تقریر النبی سر ثابت شو یا چا عزل کرده چا ندے کرده دوارو باندے سکوت کرده قرد دا شام بر اللہ راش شام ابن حکیم نے حضام پر صورت فرقان کی او دا عمر سے دمارین انہوں نے دا سقیرت رہے رہا وسط حضور پاک تا وی پریدا وی دی سیم آغا شان خیرت نوی تا چی منگتا سنگا خود لرے وی پریدا چی پری خود چولستو وی ٹک تا دا سیم خدای نازل کرده او دتا وی تولولا وی کلا کما حق تاسو دوارا پا حقیه جگڑی مکاوه من بعد اختلافاتو کی شریعت توسع کرده نائی که پا یو جانب حکم دا باطل لگون دا خکار نوے حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمان عبد الرحمن القاسم بن القاسم محمد عائشة قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر الى الحج فلما جئنا صرفت مثل
وما حیض راوی ودخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیک. اوس دی دا جواز دا حج او دا باقی اعمالو چې عائشی کړی دی دا دلیل ګرځي د دې چې تلاوت روانه نو جګړه په تلاوت کې د اعمال د حج کې نه ده. طواف بنه کوي باقي خطول کولیش مینا تبزی مزدلفه تبزی عرفات کې مولا شیطانان بولی تکبیرات بوئی تلبیه بوئی اخو جائز ده صرف طواف نه معنا ده. فلما جينا وما وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت لو وددت والله اني لم احج العام تسحك الحج لنا راغله. قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات هذا. لا حديث ترشو كان سوز الله فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تدور البيت حتى تؤمن. باب الاستحاضة تيرا استحاضة حكم استحاضة لا ما حيض بدل شيء دم يسيل من العاذل لداء دا غوینا چې د عاذل لګ نزيد مرض دا وجنا د مستحاضه تفصیل لا تمام. عن عبد الله بن يوسف قال فلما كان شام نبينا عشرنا قال فاطمة أمة أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أطهر لا أطهر رزق أكيكمنا أفاد عصر يعني وينا من بندقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك هذا رجبنا لا وليس بالحيض ذا حيضنا ذا. فإذا أقبلت الحيضة كحيض راشي فترك الصلاة فإذا زحام قدرها فاصلي عنك الدم وصلي. اقبال الحيض بپسر آزی زمون په مذهب کې په اعتبار د ایام سره او پنځ د مالکیانو په اعتبار د الوان سره او شوافی او حنابلة د دوړو اعتبار کوي. وګ قضا ممیز په دوړو وي شوافی اعتبار الوان لرور حنابلة اعتبار ایام لرور. مثلا یو قضا 15 ورځې سره وینراله به تور شو خو نور کله عادت ورځ نو دا به دا ورځ اعتبار کوي کدي سور رنگ به اعتبار کوي دواړه عادت اشتا. شوافی به دا به د رنگونو اعتبار کوي حنابلة وی دروازو به اعتبار کوي. زمون مذهب دروازو له دا حدیث سے مجمل دی فیدا اخبار ترحیدہ. ابو داود کې ان ذالک دم اسود یعرف دا راغلو کړه په حدیث ضعیف دی په اتفاق د علما. ذکر دا حدیث د فاطمه په دې بل صفحه کې روان دی چې حضور ورته ایام او لیالی وای. بل دلته اقبال کمرات نه اقبال بدنام وي نو حضور باندې تاسو کړو چې ستاره وینې رنگ څنګه دی پیژنې کنه. نو فقها یو قاعده او باسي وی ترک الاستفسار في مواقع الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. ترك الاستفسار في مواقع الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال. یوځای کې د تپوس ضرورت او تپوس نشي سره دې چې باعث موجودي او دا غي دلالت پدې چې دا حکم عام دی. حضور مبارک د دین دا تپوس نه کو چې ته وینا پیژنې کنه معلومه ده چې د وینې رنگ له اعتبار نشته. او باب غسل دم الحیض دم الحیض بينزل ضروري دي. الحمد لله من قال السلام عليكم عن شام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها قال سالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا صعب صوبها الدم من الحيض كيف تصنع في من ورتوروسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعب صوب إحداكم الدم من الحيض فلتقرصه فنكتي وقرص ثم لتنزح بيدي وينزي طوبه بماء ثم لتصلي فيه. أو حدثنا أسباء قال أخبرنا موحد قال أخبرنا عمرو بن حارث عن عبد الرحمن بن قاسم حدثنا نبينا عائشة قال كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبه بيبي أقر وين دجامونا عند طهرها تغسله وتنزح على سائره.
اغازه به وینځو په باقي به احترام کیا وکړه معلومه ده چې چرته ترام کیا راغله دا په مشکوک زینو راغله یا ماحول د نجاست خو به وینځي ثم تصلي او باب اعتکاف المستحاضه مستحاضه اعتکاف کولیش دغه د مستحاضه حکم د طاهراتو ده نمون بکی اعتکاف بکی حج بکی تواف بکی جماع ور سره قاون کولیش روجی و منزون بکی دغه مستحاضه بیماری لا هغه حید خاص نه ده إذن إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن أكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض النساء وهي مستحاضة سيد الكائنات سره وبيبي اعتکاف کرو ودا مستحاضة وتردم دين بوين بيدا فربما وضعت التست تحتها لاند بيزان تتعال كي خود پائي كي بناستا وببتت له من تحتها من الدم دوين دوجه وزعمان ما شترات مع العصفر يوزل دي زيادة يبولي دي عصفر قول دي زيادة يبولي دي دا حيز بنا خالص سرني ضرور پکې سفر خطوري خړای نسواري بدبوئی بیماری را کنه بعد داس استعاده موریدلی چې دې اصحابوي قاون مرتنشي نه ده کې قالت اعتكف نوي فقالت عائشة بيقول كأن هذا شيء كانت فلان تجده وإذا زياده بجوړ د فلان کې دا غینه به بده حدثنا قتيبة قال سنا زيد بن زريع قال قال كما عشرة قال اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه يو بيبي ور سره اعتکاف کړو به حبيبه یا زینب وهي مستحاضة والصبح فكانت ترى الدم والصفرة والتصف تحتها وهي تصلي لان بيزان در تعالى خيو سوينا لان اسمك تنرسي تعالى کی جمع چیز فذات بار بایم شکر دې چې خزینیو فقط باورې دیو لا ټول غمونه د خزینه خزینه دومره غمونه دي چې توبه وباس که مستحاضنی دا حیث پیارا میاشرا دی فبالا اوریدنی درامزم قال لا توق خبرنا دی حقیقت خذ بعد ارا میاشرا نفاسی پر اصلوی خود اولاد در اوریدو سمرا تکلیف چبه وی استنی نیولی و زور کئی آدم را غٹ معشوم چی تیروزی نا پټو کوروز کله پکې مړیش به ته پروان نوزي به ته ویني نوزي به سلوي قران دې تسخاوي نه روانه او بسترې داس سخای چې سو ورته نه دې کې دینش نو شکر واسه دې زه شکر واسه نو تاسو باندې کړه خدای رب اخته خودو چې لورو شنو خپای په زه ورته هم ګور ارسله قوم خو په خپل قوم په زیاتې دوه خوشاليږي او تاسو د خپل قوم په زیاتې دوه خپګيږي په چا ډله چې زیاتې شي خوشاليږي طالبان زیاتې طالب په خوشال او تاسو ډله چې زیاتې نو خپګيږي نو خزه په خزه پیدا کېدو خپګيږي باب هل تسلل المرض في صوم حاضر فيه خذ پاغ جامو کی مذکور اجتحاد پکی تیر کړي نو په طریقه د استفهام ذکر کړه د استفهام کی اشاره حالات ہوتا کدا د دې جون فراخي نو د حیز د پاره د جاجا مساتی چې حیز تیر شنه به د پاک جامې و او که غریبای نو خیر دې ما جامو کی مذکوری شي پټا کی ما کی کپی لګی دلی هغه دی وینځي نو آیا مذکوری شي خلا او که فقیر ځکه د دوه بیان واقعا ذکر کړي عائشه بیبي زمو خو یو جامو آی کې مبحث او منبم کا
نو که ساس کی ماس کی برسی دوری هغه به موینځه او مسلموی ما جامع را واغشته د حیض جدا او د جدا زموږ وطن کې خدای د حیض جدا جامع ساتي خورا خدای خو مالدار نه اندار چا په خوا دا چرته یو جامع واسو پکې کېدل نو دې په حل وي تقسیم علی الحالات کوي که حال دې د فراخه نو دې مجامع ولا پکار او که حال دې تنګو ما جامع کې مونږ روانه او کله ویني دا ما هغه ته وینځه نو باب هل تسن المرض في صوم دې کې خلاف نشته لکه ته ودې کوي حمزة أبو نعيم قال سنا إبراهيم النافع عن أبي أجين مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا صوبا واحدا زمون خبايا جامع وسمر دو فقيره جن قسم دي نن سبا که در خزل دری جوڑی در وزی روڑی مسلورم امواری دا بنوی چی بس کا نه دا کالون خزی مڑیگی او نه دا جامون کنه شعیب مولی سے متفوس وزموه یو جامعه تحیز فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمسعته کدا ست ساس کے ماس کے وہ نو پھلاڑا بم پہ پورے کے پنک بم درک ندا بلګ وینا وس معفو عنه ادینه معلومی چې لګ وینا پھلاړم پاکي لکه سړي خلک وینا راشي او توکي بیا لاړ توکي نو غلاړه پاکي را ولستاره خله و بزفرها او لاړ بم په پورې کې پنک پم داسې وګارول اخلاص دا د حیض وینه ټینګي هغه پترې جوړي پترې نا پترې به لري باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض خذت حيض نولا من خوشبوئی دی ولګي دغه حیض بدبوئی پیدا کوي اندامونه به اسخای خاون ورته نشي نږدې کېدی نو په هغه ځینو د خوشبوئی موږي یو احداد دی یو احرام دی احرام کی زینت روانه خوشبوئی بنده ده او په احداد کې چې په خاون احداد کوي خوشبوئی روانه زینت بند کالی او غړي قیمتي جامې بناوند خو کلام به د حیض نه خوشبوئی لګول شي او چې حرام کې خزه طواف عمره لذي یا حج لذي نو ډول ولا روانه کالی چول شي قیمتي جامې چول شي خوشبوئی نشي لګول نو دی وای که یو خزه او د حیض نه لام بیرسته د خوشبوئی لګای خوشبوئی کې دو پیری ماته وي یو هغه بدبوئی لارش دیم دا چې حمل علوق زر راځي خزه چې حیض نه ولان کنه د یو له سورزو پورې دی کې حمل امید زیاتی باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض خوشبوئی د استعمال کی د غسل د حیض په وخت کې حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال سنا معلوم زين ايوب بن ستان من فيها قال كنا ننهى عن نحد على ميت فوق ثلاثه من منو چې احداد بنکو په یو مړي زیات د درو ورځې احداد ترک زیب زینت الا على زوج بغیر د خاون 14 معاشره اصلو میاشت لسرده په مست قران ولا نکتحل رانچه بناچ ولا نتطیب خوشبوئی بنا لگو ولا نلبس صوبا مصبوغا آن برنگین جامع غندو الا صوب عصب مگر دا چارخانه جامع عصب دیتو دا تارون چی کنا تارون کپڑا جوڑی گی دا پرنگ وردوب کی نو سرنگ والی و سسپین پاتشی ناغین بے کپڑا جوڑی ایتا منگ چارخانه ویو دا داغی عام جامع و ڈوالینو ستارون سپینا و سرنگینا دا سی جامع با دا داغی دا ضرورت جامع و نوی خیر دا چارخانه جامع خیر
وقد رخص لنا عند الطهر طهر وقت دا اجازته اذا اغتسلت احدانا من محيضها اذا حيضنا لامبي منصوبه کوي في نبذه من قسط اصفار سلګه حساب د خوشبوئی د اصفار قسط او قسط او د هندي خوشبوئی د اصفار یا علاقه د پیمن کې یا د نکونو په شکل باوچه خوشبوئی ملاوي ده ایته قسط اصفار وای دا د نوب په شکل او چې خوشبوئی دا ملاویږي په بازارونو کې دا په فرجومږي د لمبې دونه پس وکنا ننهى عن اتباع الجناز من بمنکیدی شو د تلو د جنازو نه بده دا شیعه دا غزي عیسایان په جنازو پس خدیم دي سړیم سي او باب دل کې مرته نفس اذا طهرت من الحيض خذب خمو جزان د حیض یعنی دې کې مبالغه ده په لامبلو کې وكيف تغتسل غسل بسنګ کوي وتاخذ فرصه ممسكه یو ټوکړه دی راوالي چې په مشکل لري فتتبع بها اثر الدم هغه یومږي په ځینو د ویني مشکل لري کپړه دی راوالي مسک سرمنه ته وي او مسک مشکو ته وي یو د سرمنه یا ټوکړه هغه په مشکل لري راوالي او هغه د وینو په ځای باندې یومږي د فرج په وشات ومشکل ډیر ګرام دی وخا اوسو تبلیغ والله سلورنو شوالی تکاشنا ادمره خو ګنده بوی چې سلیبه مساف کوګی راوړي ما ته چې طالب نږدې کیږي او دا خوشبوئی لګي دا ته دم جوړه اره خوشبوئی خنی غره ابادارو کی عادت د جمعې پر چې خرڅي دا دې کار دا خو نه سره راوړي او سوچه خوشبوئی چې دا ګرانه نه هغه فائدہ د روح او دماغ ته فائدہ رسي دا مقصد دا چې د حیض او د نفاس په لمبلو کې مبالغه ده او تاکید دی په نسبت د عام غسلونو د دې وجه نه حنابلة وایي په نور غسلونو کې د سر سپړدل په ښځه نشته خو د حیض او د نفاس په لمبلو کې به سر سپړي باقاعده لکه دا ډېر ساعت پسې او ګنده پاتې شوي نو دې کې مبالغه راغلې ده نو دې ځکه وایي باب دل کې المرأة نفسها اذا تطهرت من الحیض خذا بزان خمگی پخوا صابونونه چرته دا بیرو پانه به په بو کې واچو او زمون طرف ته یو بوټي دې مونږ ورته سار مې وایو هغه زکه نه بعد زمیدار چې دا پټو ته تیز هغه زهري دارو واچي هغه بوی نسی نه سار مې باندې لاسونه موږ بس بوی ناش داس بوټي نو دا سيزونه وو نبی کریم نے صابن استعمال نظر آ بیرو پانو کی بو سکتے چبو کے گڑے کے داس او بز دغشس خوشکش دا ختمه او حدنا اهم قالتنا ابن عينة المنصور من زبير رمي عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم غسلها من المحيض یو خدای تاسو کې چې د حیض نه وسنګ غسل کوم امرها کیف تغتسل حضور حکم وکړه قال خذي فرصه من مسك څټوکړه حواله د مشکو یا ټوکړه حواله د زړې سرمنه خو ظاهر دا چې د مشک د زکم فتطهري بها پدې ټوکړه د مشکو ځان پاک کا هغه ویل چې په ټوکړه د مشکو سره یې ځان پاکي ځان خو سړی په بو پاکي قالت كيف تطهر بها د پټوکړه د مشک څنګه ځان پاک کا قالت تطهري بها وزنك بختزان په پاک کا هغه ورته نو سنوي قالت كيف بها وڅنګه په ځان پاک کا قال سبحان الله تطهري د لار ځان په پاک کا عائشه بيوي موني ولا جامونه چې د خواراس زبر پیک فاستذبتها الي ما ځان تراخنا ما ورته تتبعي بها اثر الدم مطلب دا چې کوم دی کې د وینې اثر وي هغه ځای باندې دا خوشبوئی موږ چې هغه اثر د بدبوئی لار شي دغه مطلب دی تطهر باب غسل المحیض د محیض غسل بسنګه کې ایک مبالغه د اهتمام د سر پردلی د خوشبوئی مګل
نا ډېر ورځې پسې کړ او ښځه ګردۍ اکثر. حدثنا مسلم قال حدثنا غيبن قال حدثنا منصور بن مهنا عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ ما حديث بها بيانه د حیض نه څنګه غسل کوم؟ قال خذي فرصة ممسكة، یو ټوکړه راواله چې په مشکو لړل شي، وتوضئي او پاغي او دسوکا درې کارته ورته درې کارته ته ورته به حضور مقدا ما حدیث ته حضور حیا کونه دا ورته نو چې څنګه ومګه فارد بوجي حضور مبارک مخوارو او قال توضئي بهذا ورته پاغي او دسوکا فاخذتها ما دا زنانوني ولا فاجتذبت ما يراد ديق وراش تزيد فيكم فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، چې غسل لحیض نه کینو سربه ګمنځ کی سربه کلکوزي او سربه به ګمنځ کی، ځکه د حیض په غسل کې مبالغه او تاکید دي. دې مسائلو کې خلاف نشته، هغه سيزونه چې د سید الکائنات په حدیثو کې راغلي دي دا غي ذکر کوي درته ټول آداب دي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا مشعر بن عائشة قالت احللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع میکړو. تمتع نو دا عمرې نیت ولم يسق الحدي را سرنو فتعمتنا حادث وما حیدر علی صرف کې ولم تدخل لا پاک شینم حتى دخل الليلة عرفة وصال بخلق عرفات تدي او پما را لشکولا حیض ننیم و پاکا شوی. دو بی بیان پا حد کے حیض شوی خواه، یو حضرت عائشہ پہ ابتدا کی، یو حضرت صفیہ پہ انتہا کی. فاغی طواف زیارت کرو و طواف ودا دا آئی نساخت شو او دا پہ ابتدا کی ونو دی عمرو نکڑی شو نو دی بے رست عمرہ کڑی. دا دو بی بیان مان حیض را غلدی، عائشہ صدیقہ او حضرت صفیہ. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة سيف سأل عرفات تخلق بزي إنما كنت تمتع بأمرا ما خنيت عمري کرو. فقال الله رسول الله من خودی راسك سر دے اس پڑا وامتشتی سر گمنس کا دا دا تغر لامبل ندی خان دا دا احرام یو نخلا دا احرام پانیت بانده و لامبل کنا کو حیدر اللہ وامتشتی سر گمنس کا وامسکی انو منتکی عمران پریدا. ففعلت فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن ليلة الحسبة لما ارورته ہوئی عبد الرحمن لدينا مشهر ده ليلة الحسبة اشپانا چه محسب کی دی وقت رئی و بید شپیزی وطن تا نو واپسی اشپا ده حج ده وی ارورتا میوی چه دا